تاسو به انشاءالله لږ غونتې تعاون کوئ ځکه که بجلی نه وي نو بیا به انشاءالله هم دا خپل پروګرام خو به بې بجلی هم جاري ساتو که انشاءالله. زما محترمو چونکې کمپین شروع دی او سپیکر صاحب او ستاسو ټول امیدواران دا به هم چې کوم دی نو مصروفه وي او زه په خپله هم چې کوم دی امیدوار یم نو د دې وجې مې د جلسو په میانځ کې رامنډه کړې ده او قاسم خان نو کیدی شي دلته ما پیدا کړم نو دومره ډېر لرې دی زموږ د ځای نه. محترمو دا اوس چې کوم الیکشن دی او په 8 فروری به الیکشن کیږي تاسو ورته تیار یې انشاءالله دا څه دومره ډېر لوی راکټ ساینس نه دی ډېر اسانه خبره ده. جنګ زمونږ د هغې وخت نه شروع دی چې په کم وخت کې په دې ملک کې رژیم چینج او د عمران خان حکومت یا یو موجوده حکومت یا یو جمهوری حکومت چې کوم دی نو دا راوغورځولی شو. زه په دې خفه نیم د ملک کې څنګه چې د ملګري ما ته ووایي چې موږ به وزیر اعظم جوړو هم او موږ به یې کوزو د ده مخې ته به عدم اعتماد هم کوو او تحریک به هم چلو او راکوزو به هم. خو آیا دا دې وارې چې عمران خان راکوز شو نو دا د ملک عوامو راکوز کو؟ او زما محترمو دا خبره ډیره واضحه ده چې کوم دا 14 جماعتونو اتحاد کړی دا دوی په خپله خوښه کړی نو چې خبر یې په ما څه تقریر کوي زما مرۍ خاص نه او بیا دغه 14 جماعتونو چې هغه 2 شمینېګان اغشتل او په سن هاوس کې راجمع کړي یو ته 2 کروڑو نه والي تر 30 کروڑو روپو پورې پیسې ورکړې وي. دا پیسې د پاکستان د چا خلکو وي د لیډران وي که دا د بار نه راغلی وي 100% خبر یې. نو زما محترمو او دویم خوا تاسو ته پته ده زه په خپله مولا یم او د مولا مزاج پیژنم. زمونږ د دې پی ډي ایم مشر مولا و که مولا نه و نو تاسو څه وایې چې دا د رژیم چینج ټولې پیسې مولانا فضل الرحمن صاحب ورکړي دي سی پکې خوړلي ښه پې پوهې چې په دې اسمبلۍ کې چې دا کم خلک وو چې د هغې پارټۍ یو امیدوار و د هغه ته هم پکې چې 80 کروڑ روپۍ پاتې شوي دي نو که 6 کروڑه روپۍ په انتخاباتو ولګوي نو هم خیر دی که نه تاسو به یې پېژنئ ځکه دا حکومت په یو منبر راټینګو او نن دې موږ ته هغه منبران نه وایي چې موږ د قوم خیر خوا یو یا د قوم په سب کې ولاړ یو. دا 14 جماعتونه د امریکې په خوښه راجمع شوي وو پیسې د امریکې وي او زما محترم ورونو دا حکومت امریکې راغورځولې وي داسې ده که داسې نه ده. زما محترمو دا خبره هم ډیره واضحه ده دا خبره ډیره واضحه ده زما محترم ورونو چې دا امریکې جمع کړي وو که موږ ته څوک ووایي چې تاسو سره دلیل څه دی نو ډیر ښکاره دلیل دی. کله چې عمران خان ووایي چې دا کاغذ دا خط راغلی دی دا سایفر دی او دا چې کوم دی نو یو خوفیه خط راغلی دی او دا سازش دا ځای نه شوی دی زما محترم مولانا فضل الرحمن صاحب ووایي دا بوګس خط دی. نو ما وی که په پاکستان کې داسې یو لیډري چې هغه بوګس خط اوچت کړي بوګس خط او صرف دومره ووایي چې دا د امریکې سازش دی
نو زه به یې ومنم چې یو د ده شا قبضه مضبوطي خو خیر د الله پاک شانو په هغې سایپر باندې FIR وشو 3 کسانو ګواهي ورکړه او سپریم کورټ چې کوم دی نو دا فیصله وکړه چې دا خط راغلی و دا خبره د راز وه دا په ټول په کارو خو که ښکاره شوه نو قوم ته هېڅ تاوان نه دی میلو شوی او زه به ورسره اضافه وکړم بلکې قوم ته فایده میلو شوې ده نو دا خط چې کوم دا د دې خبرې ثبوت دی چې حکومت راغورځو امریکې او استعمال څوک شو او ولې دا 14 نور دا زمونږ خپلوان دي څه زما محترمو کم 14 جماعتونه هغه د دې قوم ته خپل پوزیشن واضح کړي چې ما په دې وخت کې حکومت راغورځو دا مې د دې قوم دپاره د پاکستان دپاره د دې د بچو دپاره د دې د مستقبل دپاره د مهنګایۍ د ختمولو دپاره د معاشیاتو پرابلم ختمولو دپاره ما حکومت راغورځولی دی زما محترم ورونو که داسې شوي نو په 16 مهینه کې په 14 میاشتو کې چې کومه مهنګایي راغلې ده هغه د 75 سال د مهنګایۍ نه ډبل ده که نه ده 350% مهنګایي راله او بیا دا نورې خبرې چې کومې مخې ته رالې زما محترم ورونو تاسو خپل بچي ټرین کول هغې ته هم وزارتونه وزارت اعلی غوښته او ملک هم دې ځای ته ورسو چې تر اوسه پورې سیاسي عدم استحکام دی دی که نه دی زما محترمو تاسو دا نه چې سپیکر صاحب به پاس کوئ پرېږدئ سپیکر صاحب د بیاړو سپیکر نه شي بس دغه ډېره وه تاسو به د دې ټولو خلکو مخنیوي کوئ